یو طرف ته خو پرون په اسلام آباد کې د پی ټی آی جلسه هټ شوې ده، بل د پی ټی آی جلسه په 8 سپتمبر باندې و او په 7 سپتمبر باندې د ختم نبوت حواله سره هم یو ډیر غټ اجلاس شوی دی، یو ډیر غټه جلسه شوې ده چې هغه هم په اسلام آباد کې او په لاهور کې کمپلیټلی هټ شوې ده. ډیر زیات خلکو پکې شرکت کړو، په کار هم و چې هغه کې هم مذهبي چې کوم امور دي، کم مسائل دي، هغه کې هم مونږ شرکت وکړو. نو هغه جلسه چې کوم دا هم ډیره هټ تللی ده او آینده به ان شاء الله کوشش کوو چې هغه جلسو کې مونږه شرکتونه کو، چونکه پی ټی آی جلسه کې ډیر ملګرو غن تعداد کې شرکتونه کړي وو. پی ټی آی جلسه هټ تللی ده. بریکینګ نیوز چې کوم دي د حواله سره تاسو سره د شریکوم. پی ټی آی جلسې د پاره داسې ځای منتخب شو چې هغه یو قسم له ځنګلو خټې وي او بوي خو د اسلام آباد چې کوم د پی ټی آی کې عادت ته ډیر زیات مهنت کړو او د غزې جلسې د پاره برابر کړو. په جلسه کې څومره کسانو شرکت کړو، د پی ټی آی څومره خلک، د کې پی کې نه څومره خلک تللی، یقینا تاسو چې اماونټ ووري تاسو خپل اندازو شي چې څومره هټ تللی و. عوام ډیر غټ تعداد کې د پی ټی آی جلسې له رسیدلی او عوام د اسلام آباد د انتظامی طرف نه رکاوټونه هم کراس کړو، چونکه اسلام آباد انتظامیه چې کوم هغه ځای په ځای بیریرز لګولو، کنټینر لګولې وي چې دغه عوامو دغه کنټینر غرزولې دي او ځان یې څه پیدل تللی دي، څه په موټر سایکلو تللی دي. موټر سایکلو والا خلک چې کوم ډیر زیات مهنت کړی دی، مطلب چې کوم خلک په پیدل روانو نو موټر سایکلو والا بزان سره اوچتول، جلساګاله به رسول واپس پراتل، پیدل خلک به اوچتول، لکه یو بل سره ډیر زیات مرسته عوامو کړی ده. ټول ملک نه ګڼ تعداد کې قافلې راغلې وي، خو غټه قافله چې کومه واغه د کې پی کې وه چې هغه جلساګاله لږه لیټ هم ورسېده. الیمین ګنډاپور په قیادت کې دغه قافله لیټ رسېدلې وه. ډېر زیات مسایل ولا په لاره باندې هم راغلي او ډېر په مشکله باندې الیمین ګنډاپور سټیج له رسېدلی و. پی ټی آی ډېره غټه پاور شو وکړه چې ټول سیاسي جماعتونه ورته هم حیران وو چې دومره غټه پاور شو خو تر اوسه پورې یو سیاسي جماعت هم نه ده کړې. د پی ټی آی د جلسې چې کومه ان او سی وه هغې کې ټایمنګ 4 بجو نه والې مازدیګر ماښام 9 پورې و چې کله 9 بجې شوې نو د اسلام آباد ډي سي حکم وکړو چې جلساګاه کې خالی کړل شي. ډي سي اسلام آباد د قانوني کاروایی حکم هم جاری کړو چې په لاره باندې جلساګاه نه لري په قافله باندې یو قافله باندې شیلینګ هم شوی و. جلساګاه کې شیلینګ نه ده شوی خو عوام ډېر ګڼ تعداد کې. نو بیا دا خبرونه هم راتلل چې میډیا نه چې کوم اسټابلیشمنټ ته کوم پاورفل خلک دي هغه انتظامیه ته وي ډي سي اسلام آباد ته قانون ته دا خبر ورکو چې تاسو هیڅ قسم شیلینګ مه کوئ، ځکه کچري عوام ډېر ګڼ تعداد کې دي او دې سره افراتفری هم پیلاوېدی شي، انتشار هم جوړېدی شي. نو حکومت بیا شیلینګ نه دی کړی، حکومت د طرفې داسې بیا څه کاروایی نه ده شوې. بل اسلام آباد انتظامیه چې کوم دی هلته هوټل چې څومره هوټلې څومره وي، رسټورینټ وي یا کیټرینګ والا څوک چې تیار دیګونه خرڅوي، نو یې حکم جاری کړی چې په چا باندې به تیار دیګونه په دغه شپه باندې نه خرڅوي. مطلب د پی ټی آی جلساګاه کې هیڅ قسم د خوراک څښاک بندوبست نو شوی. پی ټی آی ټول لیډرشپ چې کوم هغه سټیج له ځان رسولی او ډېر زبردست تقریرونه هم شوي. سرپرایز پکې دا راغلی چې مراد سید خپله هم سټیج ته رسېدلی او ډېر غټ تقریر پکې د مراد سید د طرفې هم راغلی جی. بل پی ټی آی په اے آی باندې آرټیفیشل انټیلیجنس تھرو باندې د عمران خان یو تقریر هم تیار کړی چې هغه هم عوامو ته واورول شو. پی ټی آی په ټیکنالوژي کې ډېر ایډوانس ده، لکه دا کم اے آی باندې چې د عمران خان تقریر تیار شوی تر اوسه پورې داسې یوې پاټۍ هم نه دي کړي. بل محمود خان اچکزی هم تقریر کړی او محمود خان اچکزی پکې ویلو چې پی ټی آی دا ځل پی ټی آی اوس کرنټلی د ملک ټول نه غټه سیاسي پارټي ده. عمران خان نور هم پاور شوی ناس په جیل کې دی او ډېر زیات پاور دی ورسره. د عمران خان په لاره کې اوس څوک هم نشي راتلی. بل الیمین ګنډاپور هم ډېر زبردست تقریر کړی دی، ډېر غټ غټ تنقیدونه په آرمي باندې په اسټابلیشمنټ باندې غټ غټ تقریرونه کړي دي، تنقیدونه کړي دي. ټول نه پهله خو الیمین ګنډاپور د عمران خان رهایی حوالې سره خبره کړې ده. هغه ویلي دي الیمین ګنډاپور چې عمران خان کیسونه ختم دي او د 2 هفتو ټایم سپین زه در کوم چې 2 هفتو کې تاسو کپتان ریلیز کوي، رها کوي او که چېرې کپتان تاسو ریلیز نه کو نو زه به سره د قافلې اډیاله جیل مخې له احتجاج کوم او کپتان به زه خپله رها کوم. زه به ټول نه پهله به زه په سینه باندې ګولۍ خورم، زه به د کپتان د رهایي دپاره احتجاج او قافله ضرور اډیاله جیل بوزم. بل فوج حوالې سره ویلي دي چې فوج وایي چې موږ سیاست نه کوو. نو ټول نه غټ سیاست چې کوم دی هغه خو فوج کوي. د فوج حواله په فوج باندې ډېر غټ تنقیدونه کړي دي، په میډیا باندې ډېر غټ تنقیدونه کړي. جنرال فیض حمید حواله سره ډېر غټ خبرې کړي دي. میډیا حواله سره ویلي دي چې میډیا چې کوم دی خپل قلم خرڅ کړی دی او بغیرت لفظ چې کوم دی دا ډېر زیات تعداد کې تقریبا 20 ځله په خپل تقریر کې بغیرت لفظ چې کوم دی الیمین ګنډاپور د ملک مختلف خلکو ته او میډیا ته ویلي وی جی. بل جنرال فیض حمید حواله سره وی چې جنرال فیض حمید خو دستاو سړی دی، دستاسو وردی چې دستاسو د ډپارټمنټ سړی دی، تاسو اوس هغه اوس د عمران خان خلاف
خلاف واده ماف گواه جوړوي چې په عمران خان باندې تاسو ټرایلز کوي فوجي عدالتونو کې نو اخو د تاسو خپل سره د حواله سره هم الیمین ګنداپور ډیر کلیام او ډیر سپین خبرو کې ډیر غټ تنقیدونه کړي دي چې تاسو په میډیا باندې ګورئ په ټیک ټاک باندې به دغه کلیپس راځي او دغه صحافیان چې کوم دي یا چې کوم مخالفین دی په ډیر غټ ډیبیټونه هم کوي دا اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام